مدینه منوره کې رونو دوی ډلې اوسېدلې د مسلمانانو، اوس او خزرج. دا په اول کې يهوديان او مسلمان نو، خو په اول کې به په خپل منځ کې سره ډېرې زیاتې لابړې کړلې او جګړې به کړلې او قتل او قتال به کول. چې کله نبی عليه السلام ته نبوت ملاو شولو، نو نبی عليه السلام ورته دین اسلام پیغام ورکړو، دواړه مسلمان شول. چې کله دواړه مسلمان شول، نبی عليه السلام د مسلمانۍ په برکت سره او د نبی عليه السلام په برکت سره دواړه سره خپل منځ کې رونه شول. مخکې سره لانجې کړې، خو چې کله مسلمان شول بیا یې سره لانجې نه کړې. نو چې کله مسلمان شول څه به کړل؟ د آس قبیلې او سړی به راپورته شولو، دین اسلام کارنامه به وکړله. نو د خزرج هاوی چې اوس په مونږ هم راپورته کېږو چې دین اسلام یو مضبوطه کارنامه وکړو چې دغه نامه اوچته شي. خپل منځ کې سره په دین کارو باندې په ضد او دا ښه خبره چې یو سړی د دین په کار کې سره په ضد شي، دا ښه خبره نه دا چې په رواجونو کې او نه دا چې په غیر اسلامي کارونو کې. نو لہذا چې کله دوی سره خپل منځ کې دا مقابله روانه وه، مسلمانانو مینه محبت هم سره ډېر و. نو چې په مکه مکرمه کې یو سړی اوسېدلو، کعب ابن اشرف نامه یې وه، او دغه سړي به د نبي علیه السلام ګستاخي کوله، او داسې ګستاخي به کوله چې د نبي علیه السلام بیبیانو پورې به خبرې کولې، د نبی علیه السلام ذات پورې به خبرې کړې، او ډېره زیاته ګستاخي به کوله او په ښکاره به کوله او پټه به کوله، تر دې پورې چې نبی علیه السلام ډېر زیات خفه شولو. نبی علیه السلام اعلان وکړلو مسجد نبوي کې، اے صحابه کرامو، کعب ابن اشرف دا یو کافر دی او د ما ګستاخي همیشه دپاره کی. تاسو کې داسې څوک شته چې کعب ابن اشرف مردار کی او مړ یې کی؟ وی چې دغه خزرج قبیلې نه محمد ابن مسلمه دا د نبی علیه السلام صحابیو تعلق یې چا سره؟ د خزرج قبیلې سره. دا راپورته شولو، نبی علیه السلام ته فرمایي، اے د الله رسوله، دغه کعب ابن اشرف دا ګستاخي د تا هغه کوي نه بړکم، زه به مرداروم. وی چې خدام به تا ته وسپارلو خو چې نه بچ نشي. او کعب ابن اشرف دا یو مالدار سړی و، دوه کسان ملګري کړل د خپلې قبیلې والي، او ورته ویې چې که مونږ دا کار وکړلو، دا ګستاخه مړ کړلو، نو د اوس قبیلې نه به مونږ ورا ډېر زیات مطلب اوچت شو، یو لویه کارنامه به وکړو. نو چې کله دا روان شول، دوه ملګرو ته یې چې داسې به کوو چې زه به ویر شم، اول به زه ورسره خبرې وکړم. وی چې دا یې وی راغی کعب ابن اشرف ته یې وی چې اے کعب ابن اشرف، خو وی چې دغه نبی علیه السلام نه اجازه غوښته، ورته چې د الله رسوله که ما ته په خلاف باندې څه خبرې کړې، به دغه پر یو سازش وي، نو په هغه باندې به ته نه خفه کېږي. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ما یې صرف مرګ په کار دی، هر څه چې کوم وکړه، اجازت ده درته. نو چې دا محمد ابن مسلمه راغی او کعب ابن اشرف ګستاخ رسول سره کېناستل، ورته یې چې اے کعب ابن اشرف، یاره مونږ خو د نبی علیه السلام نه ډېر تنګ شولو، وی چې تاسو ته ما ویل نه چې ایمان مه راوړو، دا به ته نور تنګ شو. وی چې والا چې کله زکات غواړي او کله خیرات غواړي او کله څه کوي، نو لهذا ډېر زیات مجبوره وي. نو خبر یو دا نبی علیه السلام په خلاف ورته وکړي، دا د لپاره یو سازش و چې دا سړی په ما باندې یقیني شي. نو چې څه ګوري چې کعب ابن اشرف ته یې چې راغلی یم دی له چې ماله لږې په قرض باندې روپۍ راکړي. کعب ابن اشرف ورته یې چې ښه داسې روپۍ زه نشم درکولی، ما سره به چې کوم دی څه ګاڼه کې څه یو څیز ګډ و، وی چې مونږ سره خو داسې شی نشته چې په ګاڼه کې ورسره کېږو. نو کعب ابن اشرف ورته یې چې لاړ شه او خپله ښځه راوله هم ورسره په ګاڼه کې پرېږده. وی چې کعب ابن اشرف ورته یې چې دا ډېر لوی شرم دی او داسې نشم کړی چې خپله زنانه او خپلې ښځې ورله راولم. وی چې ښه دویم نمبر دا و چې خپل بچي راوله ما سره یې په ګاڼه کې کېنوه. نو چې ورته یې چې دا به د ما بچو لپاره یو لوی پیغور وګرځي، نو لهذا داسې هم نشم کړی. وی چې ښه دریم نمبر خبره دا چې تورې راوړه، څومره ستورې او څومره اصلاحات او زر یو دا سره یو په ګاڼه کې او قرض به دیر کړم. وی چې ټیک شو، دا اسانه
خدمت کې سره د غدریو مشوره وکړه. محمد ابن مسلمه دغه ملګرو ته یې چې داسې بکو چې زه به ورته وایم چې دا سر به لږ راټیټ کا ډېر ښایسته بوی او ده به ډېر ښه عطر استعمالال او سر به چې کوم دی په اعلی څیزونو باندې وینځلو. نو چې زه به ورته چې دا سر راټیټ کا یو دوه ځلې به ورته وایم وایي چې په درېیم ځلې به چې کوم دی که زه جوړ شوم او که تاسو جوړ شو سر به ته کټ کوو. نو چې ټیک تو. نو چې کله دا خبره وکړله نو وګی وی راغلل. نو کعب ابن اشرف باندې دروازه وټکله چې څوک یې چې محمد ابن مسلمه یم اسلحې مې له راوړي قرض درنه غاړه. وی چې خادر عالم نو وی چې کعب ابن اشرف د خپله ښځه یې چې ګوره ای خاونده دغې اواز نه ماته د وینې بوی راځي لہذا ماته داسې معلومیږي چې د تا قتل پسې راغلی او ورته چې نه نه داسې خبره نه قرض ورکړم او دا نبي علیه السلام نه ډېر تنګ دی. نو چې کله وله راووتلو نو چې ډېره بهترینه خوشبویي ته تللی چې محمد ابن مسلمه ورته چې ای کعب ډېره ښایسته خوشبویي نه درومي. چې ورته چې دا ما ښځه د مالداره سړي لور دی او هغه ډېر وینو لحاظه هغه عطر چې کوم دی ما ته ښځې راوړي دي هغه زه استعمالوم. بیا ورته چې دا سر نه د ویښتو نه ډېر ښکلی بوی ځي ته لکه یې راټیټ کړه چې بوی نو چې یو ځل یې راټیټ کړو بوی یې کړو چې ماشاءالله ډېر ښه بوی. بیا ورته چې یاره راټیټ یې کړه چې دا ما ملګري هم نه بوی کړي. نو چې څرنګه د ملګرو لا د سر راټیټ کړو نو په دغه ټینګ کې د صحابي ایمان غیرت ولا توره اوچته کړله او کعب ابن اشرف نه یې سمدستي سر لاندې وغورځولو. وی چې کله یې سر ته وغورځولو نبي علیه السلام نه راغی ورته چې د الله رسوله کعب ابن اشرف مو چې کوم دی مردار کړلو. نبي علیه السلام ورته ای صحابي چې کعب ابن اشرف ته مردار کړلو او دمره لوی کار ګستاخ رسول چې ګستاخی رسول وکړي سزا یې قتل دی. نبی علیہ السلام فرمایي من سب نبیا فاقتلوه چا چې نبی علیہ السلام ګستاخی وکړله بس مړ یې کړه.